السلام علیکم. د چکر سیزن دی. تاسو به هم ډېرې چکرې وهلي، سوات نه اران ته، ګلګت هونځې ته. دغه د چکر ځایونه دي، خلک ورته ډېر ځي. زه درته یو زړه کیسه کوم. یو پیره مونږ کالام ته تلو، نو غرمې روټۍ ټایم په سوات کې راغی. ما سره یو دوه رشته دار دوستانو، مونږ درې کسانو. نو موږ سوات کې یو رستورانت کې د چکن کړای آرډر ورکو. د دې خواته هوټلو کې په اسلام آباد او لاهور دی کې خو پر کېجي د آرډري، خو په هغه علاقو کې به پوره چکن آرډر کې چکن آرډر پوره چکن کړای مو آرډر کړه. بیا مو انتظار کوو هوټل کې چې سړی ناسي او دا خوشبویات پې راځي، نو هغه لږی ورته ډېره سیوا شي. څه وخت پس چې هغوی چکن کړای راوړه او موږ شروع کوله، وږي ورته ډېره. نو یکدم زما خیال شو چې په هغې کړای کې یو لیګ پیسو او بل نو. نو ما هغه ملګرو ته وایي چې لږ صبر وکړې. بیره مې راوغوښتو، مې ته لږ دې خوا راشه، مې ستاسو دا چرګان معذوره دي. نو په خبره داسې پوه نه شو، وایي څه مطلب؟ نه مې ستاسو چرګان ګوډ دي یا یو خپې نه او معذوري؟ وایي نه جي موږ سره خو روغ چرګان دي. نو مې دا د کړای کې خو دویم لیګ پیس په نظر نه راځي، اسه شو. هغه آی بای شای کولې. ما ورته نه ورشه منیجر دې راغواړه. منیجر یې راغی، نو هغه وی چې ورې جي زه کوک راغواړم. کوک چې راوستو، هغه وی جي دا موږ پکې کټ کړی دی. مې ما ته پیس وښیه. نو هغوی ته هغه یو پیس سایډ ته کړی و، یا ته په غلطۍ سره و. خو بهرحال بیا یې خپله غلطي ومنله. مونږ هم ټول عمر کارونه کوو او د خپل ځان تپوس نه کوو. د عمل خزانه لوټ کیږي او مونږ اقې سیاستدانانو له بیا زنده‌باد مرده‌باد ورکو. په خپله په کور کې اکثر څښو بوسکو، خو چې سیاستدان راشي نو منرل واټر بوتل مو ورته مخې ته ایښودي. دغسې ډېر ځایونه اکثر تاسو ګورئ په کور کې به ورسره د روټۍ درک نه لګي، خو که پیر صاحب راغی نو هغه له بیا په قرض و چیلې حلالي. دا شیزونه چې دي، دا رویې چې موږ بدل کړي ني، او په هر شي باندې ستا سره رایټ دی چې ته څه خورې، څه شي له پیسې ورکې، څه کسان ځان ته منتخب کې، د هغې تپوس وکړې چې بھائی دا ولې دی، دا ولې دا سوال نه دی. د دې نه خلک یریږي، او د ولې سوال چې کله تپوس صلاحیت چې په کم قوم کې راغی، نو هغه سره بیا څوک دوکه نشي کولی. مونږ په وړو وړو خبرو خلک دوکه کوي، ځکه چې مونږ په پټو سترګو هغه هر څه کوو، خورو یقین پې کوو. کو چا راله څه راکړه دا تپوس یې نه کوو. ښه میان چې لاړ شي اکثر څښا شوي، خو تا له سره کړي او مسالې ورکړي، ته دا تپوس نه کوې چې هلکه دا میان د څو ورځو زاړه دي. نو د دې هر شي چې کله مونږ تپوس شروع کو، نو مونږ به انشاءالله د عمل ډېر په ترقۍ شي. تاسو ته ما وایي چې دغه یو واقعه درته ووایم چې په چکن کړای کې یو لیګ دی. نو په یو لیګ به دا هوټل والا څومره څه ګټه کړي، خو هغه خپل نیت شو کو چې زه په وړو وړو شیزونو کې مغلا کوم، او کو چېرې هر سونو خلکو به دغه خوړلي، خو چا به دا تپوس نه کړی. او چې ماتې وکړو، نو زما یقین دی چې هغې نه پس به دوی ډېر محتاطه شوي، او بیا به یې داسې د لیګ پیس یا د چیسټ پیس د پټولو کوشش نه کړی. امید لرم ستاسو به ویډیو خوښه شوي. ویډیو مو خوښه شوه نو کمنټ پې وکړئ، لایک وله ورکړئ، شیر یې کړئ او سوچ پې وکړئ. په سوچ کې څه ګناه نشته. شکریه.